نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په ایمان نه بعد شریعت کې بنیادی او اهمه مسله چې کومه ده هغه د لمانځه ده. مونږ باهمي مشاورت سره استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله د په حکم سره ان شاء الله مستقل به څو نشستونه صرف د لمانځه متعلق وي. په دې کې هغه خلکو ته زیاته فایده وي چې کوم د لمانځه ارکان او ترتیب صحیح نشي جوړولی، په هغه د لمانځه اهم مسایل ان شاء الله مستقل به بیانېږي. اوله خبره ده چې تاسو کله جومات ته راځئ نو کیڼه پښه به د څپلۍ نه وباسئ، په څپلۍ باندې به یې دبره کېدئ. بیا ښۍ پښه به تاسو د څپلۍ نه وباسئ او فوراً به تاسو ښۍ پښه په جوماته کې کېدئ او په ژبه سره به دا الفاظ ووایئ: بسم الله والصلاة علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، اللهم افتح لی ابواب رحمتک. تاسو چې جومات ته را داخل شئ نو ټولو نه اول دا خبره ذهن کې وساتئ چې تاسو د اعتکاف نیت وکئ، نفلی اعتکاف نیت وکئ. دې دپاره د عربي الفاظ استعمالول دا هم ضروري نه دي او په ژبه سره د کلماتو ویل دا هم ضروري نه دي، بلکې په زړه سره دا نیت وکئ صرف چې تر څو زه په جوماته کې یم تر هغه وخته پورې زه په نفلي اعتکاف کې یم. جومات ته چې کله راځئ نو تاسو اول صف، بیا دوم صف، بیا درم صف، بیا څلورم صف، داسې په ترتیب باندې تاسو کېنئ او داسې مه کوئ چې اول تاسو بې ترتیبۍ سره کېنئ یا بې ترتیبۍ سره تاسو نفلونه شروع کړئ، سنت شروع کړئ. په دې کې د بهار ته چې کوم خلک نور راځي هغو ته ډېر زیات تکلیف وي. دا ایذای مسلمان ته تکلیف ورسول دا حرام دی. او بیا کوشش کوئ چې اول په امام سي شاته، بیا ښي طرف ته او بیا ګس طرف ته په داسې ترتیب باندې صفونه پوره کوئ. جومات ته د راتلک په وخت کې او نورو ښو کارو په شروع کولو کې تاسې د ښي طرف نه ابتدا کوئ، شروع کوئ. امی عایشه رضی الله تعالی عنها دا فرمایي: کان النبی صلی الله علیه وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شأنه کلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم با همیشه چې کوم کار شروع کوو د ښي طرف نه به شروع کوو، یعنی د ښي طرف نه کار شروع کول دا بر حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوښاوه. فی طهوره و ترجله و تنعله، یعنی پاکی حاصلولو کې، داسې ږمنځ کولو کې. او که تاسو سر ږمنځ کوئ نو اول د ښي طرف نه ابتدا کوئ، ګیره ږمنځ کوئ نو د ښي طرف نه ابتدا کوئ. و تنعله، او داسې چپل پښو کولو کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښي طرف نه ابتدا کوله. نو ټولو نه اوله خبره دا ده چې جومات ته راځئ نو په کوم ترتیب سره به راځئ. تاسو به چپل څنګه وباسئ، او ځینې خلک خو داسې هم کوي چې هغه چا یو محفوظ ځای کې خپلې چپلې ایښې وي، بیا هغه لرې کې هغه ځای باندې خپلې چپلې کېږي. دا هم یو مسلمان ته تکلیف ورسول دي. نو د دې اهتمام کوئ چې چا ته تکلیف مه ورسوئ. او بیا چې جومات ته راشئ نفلي اعتکاف نیت کوئ او جومات ته راتللو وخت کې دا دعا وایئ: اللهم افتح لی ابواب رحمتک. او هر کار چې تاسو شروع کوئ هغه د ښي طرف نه شروع کوئ.